15 شعبان المعظم شپه انتهایی قیمتي شپه ده. د دې متعلق یو څو ضروري خبرې دي. ټول لړومبۍ خبره خو یو کلی خبره ده، یو قانون دی چې په دین کې افراط او تفرید چې کوم دی نو دا جایز نه دی. افراط دی ته وایي چې یو انسان د حد نه په یو معامله کې تجاوز وکړي، او تفرید دی ته وایي چې یو انسان په یو معامله کې د حد نه کمی وکړي. لکه د مثال داسې دی چې لکه اوس روژه ده، یو انسان 15 غنټې او 13 منټه روژې او دې 15 غنټې او 30 منټه روژه ونیسي او 2 منټه پکې دې کمې راولي، نو دا ټول قرباني ضایع شوه. او که د قصدن داسې کار کړي نو په دې باندې به کفاره راځي د شپېتو روژو، او که په غلطۍ کې کړي نو بیا به پې قضا راځي د یوې روژې. خو لکه عبادت قبول نه شو نو دې ته تفرید وایي. افراط دې ته وایي چې یو انسان یو عمل کې تجاوز وکړي چې 15 غنټې او 13 منټه روژه ده او دې 15 غنټې او 40 منټه روژه نیسي. نو د 15 شعبان المعظم یا د 10 محرم یا د عرفې یا د رجب دا چې کوم مخصوص تاریخونه دي یا شپې دي، نو په دې کې چې کومې خبرې ثابتې نو په هغې به عمل کوو، چې کومې نه ثابتې د هغې نه به ځان ساتو. لکه اوس 27 رجب حقیقت اړوشتنه او خلکو هغه د شب معراج شپه ګرځولې او بیا په یې مخصوص عبادتونه کوي وغیره وغیره. دغه شان په دې کې یو شپه لیلة البراءه ده، د 15 شعبان شپه. د 15 شعبان شپه په دې کال باندې خو نن یعنی د ګل په شپه باندې ده چې د اتوار ورځ ختمه شي نو د ماښام نه بس شروع شي دا په دې سن 2024 کې. دا خبره ځکه ضروري ده چې بل کال به کېدی شي بدلی، نو په سن 2024 کې نن د اتوار ماښام چې ختم شي، نن 14 تاریخ دی، نو د 15 تاریخ چې کومه شپه ده نو هغه به نن نه شروع شي. نو دې شپې ته حدیث مبارک کې لیلة البراءه چې کوم دی نو ویل شوی ده، او د هغې وجه دا ده چې براءت وایي بیزارۍ ته، یعنی د ګناهونو نه د بیزارۍ شپه، د ګناهونو نه د خلاصۍ شپه، د توبې د قبولیت شپه. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د 10 صحابه کرامو نه په دې شپه کې روایتونه دي چې کوم انسان په دې کې عبادت وکړي نو الله تعالی عبادت قبلی او توبه یې الله تعالی قبلی. اوس هغه عبادت څه مخصوص عبادت نه دی چې صلای تسبیح دې په دې طریقه وکړي یا دې دونه سپاري ووایي یا دې دونه ذکر وکړي. بس انسان ته چې څومره میسري، خوا کو 10 رکعته نفلي، کو 2-3 سپارې تلاوتي، کو صلای تسبیح، کو ذکري، غنټه عبادتي نفلي 2 غنټې چې څومره میسري او د وکړو نو د دې شپه هغه چې کوم فواید دي نو هغه ورته انشاءالله حاصل شو. بل خبره دا ده چې دویمه خبره په دې کې دا ده چې آیا د 15 شعبان المعظم باندې روژه نیسل پکار دی او که نه. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه صرف یو ضعیف حدیث کې ثابت دي چې په دې ورځ باندې روژه نیسل دي. لہذا علماء کرامو خاص کر مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم او چې کوم شیوخ دي هغوی وایي چې د دې ورځ روژه مستحب نه ده. لہذا که یو کس د دې روژه نیسل غواړي او په شعبان المعظم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان نه بعد د ټول نه زیاتې روژې نیسلي، نو که یو انسان نورې روژې نیسي او د هغې په منځ کې دا روژې ونیسي د 15 شعبان دا کومه چې په 2024 کې د ګل په ورځ باندې ده نو ټیک ده. یا ایام بیز کومې ورځې چې 14مه، 14مه، 15مه د سپوږمۍ سپینې شپې پړکېدونکې په دغې ورځو باندې به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روژه نیسله، نو که چا هغه نیسلې او په هغې کې دا 15مه ونیسله خو ټیک ده. خو که یو انسان په خصوصیت سره په ټول شعبان کې صرف 15 شعبان روژه نیسي نو دا چې کوم دی نو بیا د مستحب والي په لحاظ سره غلطه ده. په نیسلو کې څه ګناه نشته، خو چونکې هغې درجه کې ثابته نه ده چې یو انسان دی ټولې روژې نه نیسي او صرف دا یو دی نیسي، نو دا بیا مناسب نه ده. لہذا روژه کو چا ونیسله او که ونه نیسله دواړه ګنجایش شته دی، خو نورې روژې نیسي او دی هم پکې ونیسله نو ټیک ده، خو په خصوصیت سره صرف د دې تاریخ نیسل مناسب بني. دریمه خبره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې شپه باندې قبرستان ته تللو. حضرت عایشه صدیقه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم
په دې شپه باندې یو پیره جنت البقیع ته تشریف وړو. نو مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه فرمایي چې کوم عمل په څومره درجه کې ثابت وي نو د هغې درجې مطابق په هغې باندې عمل کول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه بعد په زندګۍ کې 30 پیرې شعبان راغلی دی یا 2 پیرې شعبان راغلی، په هغې کې صرف یو پیره رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبرې ته تللی دی. نو دې مطلب دا دی چې دا داسې یو سنت نه دی چې هغه بالکل هر کال رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کړي. لہذا کو یو انسان په زندګۍ کې یو پیره قبرستان ته لاړو یا چې داسې په شپږو کال کې یو پیره په سنت نیت باندې ځي نو دې گنجایش شته. خو که یو انسان هر 15 شعبان په شپه باندې ځي مستقل نو دا بیا د حد نه تجاوز دی. سر کې ما عرض وکړو چې زموږ د دین دا د افراط او تفریط نه خالی دی. په دې کې کامیاب انسان هغه دی چې هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په منشا باندې او د ای په طریقه او د ای په احکاماتو چلیږي. خو کو مزه ولا ورکوي او کنه خو یو انسان ډیر زیات عبادت هم کوي او ډیره مزه ولا ورکوي خو چې هغه د دین نه نی ثابت نو په هغې باندې کامیابي نشته. نو ټولو خبرې خلاصه دا شوه چې زمونږ د کولو کار څه دی. زمونږ د کولو کار دا دی چې د دې سن 2024 کې نن د اتوار ورځ ده چې د ماښام اذان وشي نو دا شپه به شروع شي او د سحره اذان پورې وي. نو په دې کې مونږ له په خپلو نارینه او زنانه او ماشومانو غټو باندې عبادتونه کول پکاري، کو نفلي کو ذکري کو تلاوتي څه مخصوص پکې څه نشته او چې بیا دعاګانې وکړي. لہذا کو یو انسان هسې وي چې یاره بس خپل کور والته ووایي چې زه 500 پیرې الحمدلله سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله ووایي، یو 2 سپاري ووایي، یو 10 رکعته نفل وکړي مثلا، بیا دعا وکړي، یو ټارګټ ول خپله کیدي ځکه چې شریعت نه مخصوص عبادتونه پکې نه دي ثابت. نو دا ټارګټ ته ول کیدي چې بس دونه وکړي او بیا وده شي نو د دې به ډیر زیات برکات او انسان ته چې کوم دی نو الله تعالی به مغفرت هم ان شاء الله نصیب کی او دا غي سره سره نور چې کوم فواید دي ناغم به حاصل شي. د دین علاوه ډیر خبرې دا د منګړتو روایتونو نه چې دا پکې کیږي واغه پکې کیږي وغیرہ وغیرہ نو دا غي نه ځان ساتل پکار دي چې کم صحیح خبرې دي هغه غستل پکار دي چې کم غلط خبرې دي دا غي نه ځان ساتل پکار دي. الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب. السلام علیکم.